السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمور نیوز د طرف نه مخاطب دی او دلته کې راغلی وو د بټو چې کوم ټیکداران دي هغوی یو میټینګ راټول کړی و، یو اجلاس یې جوړ کړو او په هغې کې چې کوم د بټو ناموړي کسان دي نو هغه هغه میټینګ له راوغوښتل او په هغه میټینګ کې هغوی دا خبره غوټه کړه د ګرانۍ په وجې باندې چې کباړ ګران دی، کوله ګرانه ده، لرګی ګران دی، ربړ ګران دی، نو هر څیز چې کوم دی نو دوی ته د مخکې نه ګران دی او دلته کې کوم مزدورکاره خلک چې دي د هغوی ته دوی هغه زیارت هغه د ورځې هغه فیصله چې کومه ده هغه برابرولی نشي. غالبا چې همدغسې ده، ځکه چې په دغه اجلاس کې بیا دغه خبره غوټه شوه چې په 15 نومبر باندې به د 2021 کال به دغه بټۍ چې کومې دي دا به دوی هړتال کوي او دا به دغه بټۍ چې کومې دي دا به ودرئ. نو په دې دغه کارخانه چې کومه ده، دغه بټۍ چې کومه ده، په دې کې چې کوم مزدوران دي دوی سره خبرې اترې کوو، د هغوی رایه اخلو چې د هغوی رایه څه ده چې آیا په دغه بټۍ ودرېدو باندې دلته په زرګونو نه په لکونو نه په کروړونو مزدوران چې کوم دی په دغه بټو کې لګیا دي، نو چې د هغوی دغه مزدوري بند شي نو هغوی به څه کوي، هغه رایه د هغوی نه اخلو. مونږ سره اوسئ. وروره السلام علیکم. جوړ تازه خوشحال خی په دغه بټو کې چې کوم د خرکارۍ کار کوم دغه کسان کوي د هغوی نه تپوس کوو چې د هغوی رایه څه ده. نوم د څه دی وروره؟ منصور خان. دلته کې تاسو برۍ کوئ؟ او جی برۍ کوو. د ټیکدارانو چې دا کوم د هړتال دغه ورکړی دی، خبر ورکړی دی چې یاره مونږ دا بټۍ ودرو د 15 نومبر باندې، نو که دغه بټۍ ودرېږي میاشت 2 3 یا 6 میاشتې ودرېږي نو د تاسو په دغه خوارۍ مزدورۍ یا دغې به تاسو ته نقصان سوي دا مې پوه کړه. بس دا نقصان دی جي چې بس زمونږ کارونه به نه وي ورسره او غریبي ده د غونډو او به د غونډو هم دې ته کاتلي چې دا کار وي نو د غونډو ورسره رزق روان وي. بس زمونږ همدغه مجبوري ده، بس همدغه کار دی زمونږ. رایه مو څه ده چې دا بټۍ دې ونه درېږي او که څنګه؟ غونډ پکې غریب کوره خلک لګیا دي، د مستۍ نه څوک هم دا کار نه کوي او ګراني دونه راغله چې بس دا ونه کړي نو څه به کوي، چې ودرېږي نقصان دی دا زمونږ. ته د شپې څه ټایم راپاسې؟ 2 بجې. او چوټي څه ټایم کې؟ چوټي مازدیګر مانځه سره. او دیاړي دې پکې څومره؟ دیاړي بس مختلف دیاړیانې دي، 1400 1200 دا مختلف دیاړیانې دي. په دې باندې هفته ډکېږي یا نه ډکېږي؟ یاره بس هفته کې 3 ورځې کاري او چې داسې بټۍ ودرېږي نو بیا به یو ورځ هم نه وي. نو ګزاره دې په دغه باندې کېږي؟ نو په دې هم نه کېږي، خو بس هغه ګزاره ده روانه ده ورسره. او چې بیا بټۍ بند شي نو بس تاسو ګزاره؟ نو بس بنده شوه نو بیا به ناست یو کورونو کې، نو بیا به څه کوو؟ همدا هم به دې شکو ډاکو له جوړوي به دا خلکه کوو به څه. نورې مزدوریان شته نه، نورو مزدوریانو ته موږ څوک پرېږدي؟ وس زمونږ نشته چې ځان له ګاډي والو ګاډي وچلو، بس همدغه کار هم دی، به دې ته راځو. لاس په مزدوري ده. مینوالو په دغه بټۍ کې چې کوم د نیکلۍ والا خلک دي، کوم چې پخه خښته دی دلته نه وباسي بار ډمپرو ته او ټرالو ته، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی وروره؟ مسعود. مسعوده، د دې بټو ټیکداران چې کوم دي نو دوی یو خبر ورکړی دی چې یاره دا بټۍ په 15 نومبر باندې ودرو، نو دلته کې دا تاسو چې دا کم کار دی تاسو ته د دغه څیز نقصان بسي دا راته ووایه. زموږ روزګار به ورسره ختم شي چې بټۍ ودرېږي، موږ ځان له بل څه روزګار ګورو. دا چې د بټۍ بند شي ټول مزدوران خواران به بس څه کوي؟ دی غم ورسره نشته چې بټۍ بند کړي نو دی به چېرته ځي؟ ته سهار څه ټایم راځي؟ زه سهار چې کوم دی جمع سره. جمع سره او څه ټایمه پورې کار کوي؟ مونږ 1200 پورې. خښته څومره وباسې په دې باندې؟ 50,000 5,500 شپږ زره پورې وکاږو. ته اوس دې لاسګاډي کې څومره خښته اچولې ده؟ 15 په دې 15 باندې 5 شپږ زره خښته ته وباسې؟ او 100 روپۍ ګټې مازدیګره پورې؟ مازدیګره پورې بس 800 900 زرو پورې داسې. بل څه روزګار دې سره ته کې؟ نو دې سره بل څه روزګار نه کوو، نه مال نه بس ګیا میا راوړو هغه یې کړي، نور څه روزګار نه کوو دې سره. نو که چېرې دا بټۍ ودرېږي نو بیا ستاسو لکه سوچ څنګه دی چې بیا به څه کوو؟ مونږ څه به کوئ بیا؟ الله مالک دی چې بټۍ ودرېږي ګورو به نو څه نه څه روزګار خو به ځان له روانو. نو ښه خبره ده چې دا بټۍ ودرېږي؟ نو ښه خبره خو نه ده، خو بس څه کوې چې ودرېږي نو اوس څه کوو؟ الله مالک دی، بل ځای کې به څه درک کوو چې نشته دی نو څه به کوو؟ ستا ګزاره څنګه ده وروره؟ والله بس چې روزګار ختم شي بټۍ ختمه شي نو بیا به مونږ څه کوو؟ روزګار خو بس خراب شو نو. او جي ښه چې بټۍ مټۍ ودرېږي او مونږ سره دا کومې له 100 روپۍ دا ختمې شي بیا خامخا غلاګانې کوو، مجبوریانه به غلا ته روځو ځکه چې بس پیسې میسې به ختمې شي نو څه به کوو بیا؟ بچي دې شته؟ بچي مې د خیره شته. بل څه روزګار دې سره شته؟ نو بل څه روزګار کم دی نشته. څه دې باندې ته څومره خښته وباسې؟
په دې باندې مونږ بس همدغه 4000 15,000 شپږ زره ده وباسو. ګزاره دې پې روانه ده په دې یاره چې کار وینو بیا خو ګزاره کېږي او چې کار ودرېدو نو بس بیا خو زموږ دې ته سترګې دي. او جي څه غواړئ چې دا بټۍ کمې ودرېږي نو دا ښه کېږي او که بد کېږي او یا څه میسج ورکول غواړئ دا مې پوه والله بس مونږ خو نه پوهېږو چې بټۍ ودرېږي نو بس زموږ کارونه به خراب شي. مینوالو په بټۍ کې چې کوم د پخلي کار کوي جلیمار ورته وایي نو هغوی له راغلي وو. ما هم په دې بټۍ کې خپله ما هم چې کوم دی څه وخت تېر کړی دی نو ځکه راته د دې هر څیز پته ده. ورور السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم دې څه دی؟ نوم مې خدیم دی. قدیم دا راته ووایه چې خپل کور کې اوسې که د کرایه په کور کې اوسې؟ نه خپل کور کې اوسېدی، باړه کې اوس. باړه کې نو بس نسخان دا دی چې انډیواله بس هر سړی دی مسکې نه دی لګېده، خوارې راګېدی که نه به د مجبوري او بس چې ودرېږي پکې هر سړي تاوان دی. تاسو دلته کې شواروزي بس هم دلته پراته یي؟ همدلته پراته یم. 100 روپۍ د ورځې 100 روپۍ تا ته پرېوځي ګټه؟ یاره به د ورځې د 800 روپۍ پرېوځي. 800 دې باندې لکه د کور خرچه ګزاره ستا کېږي؟ بس ښه دی مړه نیڼ دیڼ روان دی. بس الله ورسوي. نو که چېرې دا بټۍ بند شوي بیا به تاسو څه کوئ؟ نو بس انډیواله بس رزق خواله ورکوي که نه داسې به ووایو نو بس چې بټۍ بند شي هر سړي له وله چې پکې تاوان دی. خلک به د غلاګانې شروع کړي ویرېدلی به د ول پیرول به وي. صحیح ده که څنګه چې دا خبره به وکړه څنګه؟ یم چې ټول به دغه شوکمار شي و غلاګانې به شي و خلک مجبوره کېږي قیمتې وګوره ګرانې کنځوله ورسېږي. ښه کتونکو مینوالو دلته کې چې کوم د کچه خښتو کار کوي د کوم پیړ کې چې لګې دي او هغوی کچه خښته د دلته نه وباسي په دغې باندې چې کوم دی مخکې تر بنګلې جوړولو پورې کوم کار کېږي نو هغه هنرمند چې کوم دي هغوی سره خبرې اترې کوو چې د هغوی رایه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور دا نقصان دی خو بسې شي بیماري را بیماري شي یا څه نور دغه شي مونږ هم دغه سره یو د الله سره هم دغه سره هم ده نور خو ټوله ګرانه ګراني ده چې دام بند کړي نو بس بیا مونږ څه کوو. ته د ورځې څومره خښته وباسي؟ تقریبا داسې 700 خښته وباسم. او 1000 په څو باندې وځي؟ دا 1000 باندې. 1000 په 1000 باندې وځي. او سهار څه ټایم راوځي ته؟ تقریبا زه شپې 3 بجې راوتی یم. د شپې 3 بجې او کار څه ټایمه پورې کوي؟ تقریبا مازدیګر بانګه پورې کوو. مازدیګر ماښام بانګه پورې چې تاسو کار کوئ نو په دې باندې د تاسو ګزاره کوئ او که نه ښه لیڼ مو پرې روان دی؟ والا بس ټول قرضونه دي. به دوکان هم قرضدار یو، د بټۍ هم قرضدار یو، کور هم نه دی پوره. په دې چېرته کېږي؟ دا بیمارۍ ته کو خوراک ته کو هر یو شی ډېر ګران دی. همغه نرخونه نه وي چتېږي همدغه حساب کتاب دی او دا هم راباندې بند دی. نو چې څنګه دا ټیکهداران لکه دقسې په دې خبرې باندې متفق دي چې بټۍ ودرو دوی سره لکه د مزدور چې فکر نشته نو دقسې دا لیبر چې کم دی نو دوی له هم پکار دي که نه چې دوی هم یو اتفاق داسې وکړي چې وروره چې تاسو بټۍ ودروئ مونږ دا بټۍ تاسو ودروئ که ټیکهداران یې ودروي؟ دی ټیکهداران ودروي کوله پې ګرانه ده. نو لیبر دې هم اتفاق وکړي که نه چې وروره کمې قرضې دي بس دا قرضې مونږ ته معاف کوي. نو داسې نه شي کېدی مونږ غریبي ده بس چې مونږ هړتال وکړو یا څه دغه وکړو به دې مخکې پیسې ویر کړي بس خلاصه خلا خبره ده. مونږ خو څه تپوس نشته حکومت والا او نه هم داسې څه سردار دغه شته چې یاره مونږ تپوس وکړي. لکه تاسو څه غواړئ چې په دې کې د تاسو دا ګزاره روانه دا بټۍ دې نه ودرېږي؟ او نه چې ودرېږي خو مونږ غریبي ده مونږ به څه کوو او چې نه ودرېږي نو مثال مونږ به رزق رواني رزق ورکولو والا خو الله دی خو لږه دومره به چې لږ دال ساق خو پې کېږي نوره خو ګرانه ګراني ده ولا که بچو جامې هم پوره کولی شو پکې. صحیح چې ډېره مننه. تھینک مینوالو بل د کچه خښتو هنرمند چې کوم دی یو کاکا لګیا دی کار کوي هغوی سره هم خبرې کوو. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. راسې کار دی جي چې دا خو ګوره دلته یوازې دا خښتو والا نه دي دې کې دیاړي مار دی منشي دی خرکار دی لکه تقریبا د یوې خښتې پسې 1500 کسان کار ودرېږي ولې چې ده پسې دیاړي مار هم درېږي کرش هم ودرېږي سیمټ هم ودرېږي او بیا دا دی بغیر د دې نه زمونږ بله مزدوري نشته بله وسیله هم نشته بل څه کسب هم یاد نه دی تعلیم هم نه دی ویل مور او پلار راباندې نه دی ویل د بې وسۍ نه زمونږ د دې شي نه بغیر بله څه چاره نشته ده. دا خو چې ټیکهداران دا بټۍ بندې کړي نو زمونږ به څه لاره جوړېږي. دا د حکومت دا مهرباني وکړي چې موږ سره د په دې کې امداد وکړي شامل دي شي. دې باندې کاکا تاسو دې پسې څه ټایم راوځئ؟ دې پسې زه د شپې 2 بجې راوځم. د شپې 2 بجې تر څه ټایمه کار کوئ؟
مونږ تر مازدیګره پورې مازیګره پورې تاسو څومره خښته اچولي مونږ مازدیګره پورې بري 3 کسانو باندې یا 1500 خښتې جوړ کړو یا 1400 دې باندې د تاسو لکه د کور کابینه چې کومه ده بچین وسان وسی تاسو شوي که نه ګزاره پې باندې کېږي که نه تاسو ګزاره کوئ ګزاره کوو جي دې باندې ګزاره نه کېږي 1500 روپۍ تروړه وړه دي 1.5 روپۍ کیلو چینی ده 300 روپۍ کیلو غوړي دي په دې باندې ګزاره چېرته کېږي چې تا بس 15 تنه کور او 3 تنه د ګټي د کوم ځای نه پوره کوي رزق الله ورکوي دا د بنده په لاس کې نه دی ټیکدارانو چې کوم یونین دی دوی ته تاسو څه میسج ورکول غواړئ چې بټۍ دې ودرېږي که ونه درېږي یاره بټۍ خبره چې بټۍ خو موږ له تاوان دی بچیه صفا خبره چې دا بټۍ ودرېده که نه نو زموږ چوله مړه شوه او دې ته خامخا به جوړېږي زه چې مجبور یم زما بچي ته ولګي د لاسې جاړي او چغې وایي رزق نه میلاوېږي رزق خو ټیک دی الله پاک ورکوي خو داسې خو یې نه ورکوي تا لې تیاره په خوله کې اچوي خامخا ته به څه لاس په خوځې نو چې زه مجبوره شم خامخا به زه روډ ته وځم څه دپاره بوځي د مجبورۍ نه ځم د بچو ته وځم چې زما بچي جاړي د ولګي د لاسه مینوالو دلته کې د کچا خښتو هنرمندان چې کوم دي نو سره د دغه درو څلورو ماشومانو دلته کې اته نهه لس کسان لګی دي په دې کې یو مشر سره مونږ خبرې اترې کوو چې د هغې رایه څه ده کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام کاکا دا راته ووایه نوم دې څه دی فقیر محمد خان جی زمونږ دا دی چې زمونږ دا کسب دی همدا مشقت هم دی چې دا نه نو مونږ به څه کوو او بیا به څه کوو چې روډونو ته به وځو نو بس زموږ خو بل څه نشته دی او ګرانه ګراني ده کاکا دا راته ووایه دې کار پسې تاسو څه ټایم کې روځئ دا مونږ بانګونو ټایم اذانونو سره چې روځئ تر څه ټایمه کار کوئ ماښامه پورې ماښامه پورې تاسو څومره خښته وباسئ بس دغه 2500 وباسو دلته کې چې دا کم کار تاسو کوئ دا هفته په هفته تاسو ته پیسې میلاویږي دې باندې ستاسو ګزاره ښه برابره کېږي که نه تاسو ګزاره چلوئ نه کېږي جی کوم ځای کېږي ګرانه ګراني ده نه کېږي او جی تکلیف دی مونږ ته نو که بټۍ ودرېدي نو بیا به تاسو څه کوئ نو بس بیا به څه کوو زموږ خو بل کسب هم نشته همدا هم کسب دی څه به کوو د لوږې به مرو او جی څه میسج ورکول غواړئ کوم خبر دی مونږ د دې کیمرې په سترګه باندې ورکول غواړئ چې یاره دا بټۍ دې ونه درېږي دا جی تاسو ته مونږ سوال کوو چې دا بټۍ مو ودروئ چې مونږ کار کوو خپلو مشقت کوو او چې دا مشقت ونه کړو بس مو خو مرو ده لګي صحیح ډېر مینوالو د کچه خښتو یو بل هنرمند سره ولاړ کاکا سره هغې نه هم رایه اخلو چې د هغې رایه څه ده کاکا السلام علیکم وعلیکم سلام نوم دې څه دی کاکا زما اسلام جی خبره دا نقصان خو پکې دا دی چې زموږ باندې اوس مزدوري ودرې چېرې کار مه کوئ که نه نو دا موږ دپاره نقصان دی پوه شئ باقاعده دي خښتې هم ګرانې خرڅوي اشنا ما ته ګوره د کولی شو یا دغه شو هغې موږ له څه زور نشي چې دوی موږ له زور راکوي آیا دوی خپله مطالبه ده که حکومت سره وي هر چا سره وي زمونږ دا مطالبه راځي چې اته کاله وشو ما ته وګوره چې موږ په دې یو ریټ باندې را روان یو 800 پوه شوې چې کوم پیشکیدار یې هغه له 800 چې چا باندې پیشکیني هغه له 1100 ورکوي ما نه 300 هغه له سیوا ورکوي ولې ورکوي د دې ما ته وګوره حکومت له پکار چې دې دغه وکړي که نه راشي ما ته وګوره دې سره کښېني چې بوی ولې تاسو دومره ظلم کوئ دې مزدورانو سره دا راته ووایه کاکا لکه دوی وایي چې یاره کوله ګرانه شوه د دغه کولې د ګرانۍ په وجې باندې مونږ د بټۍ ودرو خو لکه په دې کې دا مزدوره طبقه چې کومه ده لکه د دوی مونږ سره فکر دی چې د داسې نو دغه تپوس کوو چې دا خواران به څه کوي اخر لکه بس دې اوس دې فکرونه بند کړي نو خامخا ما ته وګوره بس د دې د بچو رزق ودرېږو او خو لکه کارونو بندېدو دغه سره دوی څه مسله نشي جي ما ته وګوره دوی خښتې هم ګرانې خرڅوي که کوله پې ګرانه شي نو ورځ په ورځ دوی خپله خښته هم ګرانوي ورسره خو مزدور له نه سیوا کوي پوه شوې دا اته کاله وشو پاخه ما ته وګوره دا اتم کال روان دی جي چې په دې 800 باندې موږ دا خښتې اچوو او هماغه 800 دي اتو کالو که تاسو اندازه وایي چې بازار دا مهنګۍ دا چیني دا غوړي دا اوړه دا کوم ځای ته ورسېده څوک داسې پیدا شوي چې د بټو ته راغلي دي ویلي چې د مزدورانو سره څه کېږي یا دا مزدوران څه کوي پوه شئ قسم په خدای چې سکول له ماشوم دي چې هغې ته اریان دي چې ما ته وګوره زه به ده سره څه کوم سکول په ماشوم نشي ویل دا ماشوم دی داسې ته ورته راوړه دا ګوره دا راشي سهار راکوشي ما ته وګوره د یخو خټو کې لګیا وي کارونه کوي دا د څه د وجې کوي د مجبورۍ نه کوي که نه چې شا سهاره چې ما ته وګوره خدای ولې شا راځي سهار وختي د یخو خټو ته اورې جي د دې حکومت له څه پکار دی چې دې څه غمو کې ما ته ګوره په آخر راشي دې سره کښېني ټیکارانو سره چې بوی تاسو دا خښته مثال خبره کوم کم ریټ باندې خرڅوئ مخکې په کم ریټ باندې خرڅوله ورسره تاسو ریټونه سیوا کوئ دا کوله خو نن ګرانه شوه مخکې به یې څنګه چلو
ښه کاکا یو خبره وکړه په خبرو کې چې داسې څوک نشته چې هغوی دلته راشي خو زه کاکا ته ویم چې څوک شته چې ستاسو اواز اورېدی شي ستاسو اواز اوري او هغه چې کوم دی د اورمر نیوز افیشل چې کوم دی هغه دغه چینل دی چې دغه چینل والا ټیم دی چې هغوی شته چې ستاسو اواز اوري او هغه چې کوم دی کوم ذمهدار خلک دي هغه هغوی ته هم د کیمرې په سترګه ښیي صحیح ده انشاءالله د مونږ میشن او منشور دغه دی کتونکو مینوالو دلته کې د ابرار ناظم بټۍ ته راغلي وو مزدورانو سره مونږ خپلې خبرې اترې وکړې خو کوم د بټو ټیکهداران چې کوم دي هغوی هم رایه ګورو د هغوی نه تپوس کوو چې د هړتال وجه څه کیدی شي ناظم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ناظم صاحب دا راته ووایه کوم 15 نومبر چې دی د بټۍ د بندېدو خبر ورکړی دی نو د دې شاته وجه څه کیدی شي چې دا بټۍ ودرېو هړتال کوي د دې وجه څه ده چې دا راته بیان کوي بسم الله الرحمن الرحیم خاکسار صاحب زستا او ستا د ټول ټیم ډیر مشکور یم چې دغه شان په لنډ تم وخت کې تاسو سره د مزدور طبقې احساس شته دی دې مین وجه دا ده چې په بټو والا کوم کولی کار چې کوي درې نه د درې کولی ګرانې شوي دي نو دغه سلسلې کې دی دا مشران دا فیصله وکړه چې را کولی ګرانې دي دې په وجه موږ دا بټۍ بندو دا راته ووایه ناظم صاحب بټۍ چې تاسو هړتال کړی دی د بټو د ودرېدو په دې بټو کې خو لکه په سوونو نه په زرګونو نه په لکونو بلکې کروړاو مزدوران چې کوم دی نو په دغه بټو کې دغه د دوی روزګار دی یو وسیله ورته الله تعالی جوړه کړې ده خپل ځان ته یې جوړه کړې ده نو د دغه مزدورانو په حق له تاسو څه رایه ورکوئ چې دوی به څه کوي چې تاسو بټۍ ودروئ چې بټۍ ودرېږي دا مزدوران دا چې دلته بټۍ کې کار نه کوي دا به څه کوي دا د مشرانو له پکار وو چې داسې کار دی چې تاسو بټۍ بندوئ نو تاسو ته سوچ پکار چې دا مزدوران به څه کوي دی چې خښتې ونه باسي دی خو بل کار نشي کولی دې مشرانو له پکار دي دی دې بټو والا اختلافات په یو خبرې رسي چې بټۍ ټولې بند کوي نکاسي به هم نه کېږي بټۍ به هم بند وي خو کار دی د مشرانو له پکار چې دی داسې فیصله کوي چې دا خښتې چې کومې دا خلک باچوي چې خښتې نه اچوي دا مزدوران به څه کوي دې مشرانو له دا پکار وو چې دی له څه د راشن پروګرام برابر کړی وي یا نور څه خبره اتره پیسې ولدا کړی وي دی به څه کوي خپل خېټو پورې به کاڼي تړي صحیح ناظم صاحب دا راته ووایه لکه دغه کوم یونین چې د بټو دی په دغه یونین کې دا کوم اجلاس چې کېدو نو په دې کې خو لکه مختص ما یو څو کسان ولیدل ډېر کسان پکې نو داسې پوی کسان پکې لکه بیخي نو دې نه مخکې دی میټینګ کړی وو دا ټولو بټو والې غوښتي وو هغې نه پس بیا دی داسې کار وکړو چې د بټو دا صدران چې کوم دي که نه بس یو څو کسان دا کوم چې هر علاقې خپل یو صدر وي د بټو صدران یې وغوښتل دی خپلو لکه ملګري راغونډ شولو دا فیصله یې وکړه چېرې موږ به بټۍ هم بندو او بل داسې کار چې څه قسمه دغې خو نکاسي به کولاو وي نو نکاسي ورسره سر کې بند کوي نکاسي بند کوي او دغه شی کولاو کوي کوم مزدوران چې دي چې دی دا کارونه نه کوي دی به څه کوي لارې به شو کوي کسه به کوي ولا د مشرانو له دا پکار دي چې دغه شان یو خبرې کړې وي پر ټیکهدارې پیسې ایښې وي یا د راشن غم ولا کړې وي بټۍ بندوي د موږ پسې اعتراض نشته دی بل دی له پکارو چې ته بایکاټ د درې د کولې نه کې د درې کولې بند کوي د هغې دپاره به دی داسې کار کړی چې څه واته کسان به کتلي وو هلته به تا ته یم په بډه بیرې نه مخکې هلته به دې ودرولي وو د درې یو ګاډی به هم تاسو نه پرېښو موږ د درې په کولې باندې بالکل تاسو سره دوا د خیر دی چې کوله ګرانېږي نو د هغې دا خبره تا ته هم دغه د هغې مخنیوی پکار دی کولې خو نور هم شته که نه دا بټۍ به تا ته هم یو درې ته نه کې په درې به خدای نخواسته سبا څه بل څه دغه راشي تاسو به هم درې ته ناست وي د نن نه 15 کاله مخکې د درې کوله نه استعمالوله چا اول دا زموږ بټۍ ده موږ به صرف انګور استعمالولو خدای پاک باغلیان چلولو اوس خلک درو ته تا ته هم کار ویلی دی درېوالو ما تا ته هم کوله چې کومه ده دا په 14,000 وه 15-16 دی ډایرکټ بوتله 24,000 ته اوس غالبا امکان دی چې دا 27 کې غالبا د موږ د بټو ته پرېوځي نو تاسو درې کولې نه بایکاټ وکئ نور کولې خو روانې دي نو بټۍ سره بندوئ بل د نورو بټو په نسبت باندې خو ستاسو د دې بټو خرې کاټي خښته دا 1000 په څو د دې هړتال سره ګرانه شوي ده که نه هم زوړ ریټ چلي د هړتال چې کوم دی خامخا شاټېج راشي نو خلک داسې کار کوي نن سبا خلک خښتې ساتي لکه په دې ملک کې وګوره خلک تا ته خلک به سبا حکمران ګرموي حکمران ګرمول نه دي پکار مونږ په خپله په دار څه په دې عوامو باندې اول که زه مزه پې ګرانوم که بل دی بلې پې ګرانوي بیا زور چا له لاړ شي حکمران له لاړ شي حکمران پرېږدئ نن د تاسو په لاس کې هم د حکومت دی که نه دا بټۍ چې کومه دا چلی دی که نه نو ریټ تا ته داسې یو ریټ پکار دی چې مناسب وي چې بل
ته که په 14,000 خرڅې په 14,000 هم تانه خلک اخلي خلک مجبور دي خو دې خلکو ته هم دا کم خلک چې کورونه جوړوي هم د مونږ رونه بیګان دي سباري خلک خو نه دي نو کم از کم هغې ته به هم ګورو د هر څه ته به هم ګورو ادارې د کولینې بیکاټ وکړي نور دا مزدوران چې کوم دي دا مزدوران د خپل کار ته پرېږدي چې دی دا کار نه کوي دی به خوري څه دا تاسو ته ما مخکې مې ویل چېرې دی له پکار و چې دی هم د رزق یو ذریعه جوړه شي الله پاک هر تر هغې وایي سبا نه کړم چې د تا رزق پیدا نه کړم خو هغې کې خبر هم دغه ده خدای پاک هر چا له یو وسیله خو جوړوي دې مزدورانو له دا وسیله جوړه کړي دا بټۍ دی بل یو کار نشي کولی یونین او مشرانو چې کومه فیصله کړې ده غلطه ده یونین مشرانو چې کومه فیصله کړې ده د بټۍ بندولو بالکل صحیح کار کړی دی خو لیبر بندول ولې نو پکار والو دلته کې د سهارګل جی او د منیر خان مومند چې کوم دی د هغې بټۍ ته راغلي وو هغې سره هم په دغه اړه باندې یو څو خبرې کوو چې د هغې رایه څه ده منیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دلشاد خان اروره ښه جوړې د خدای باچا کرم دی جی دلشاد خان اروره زه خو هم به ډېر په افسوس سره تا ته دوه خبرې وکړم چې زمونږ د ټیکهدارانو کوم اجلاس شوی دی نو هغه په دې دغه شی د ډېر زیات معاشي بحران نه موږ را تېر شوي وو چې ورځ په ورځ د پټرولو د ډیزلو او دغه شان د کویلې دغه شان د ربړ دغه شان د لرګي او دغه شان د مختلف اشیا چې دي قیمتونه ورځ په ورځ په بره روان دي موږ چې نن کم مال خرڅ کو سبا چې موږ کم ګاګ ته خبره کوو چې دا مال د دې نه په دې روپو شو نو هغه حق حیران شي چې یاره دا خو یو خبره وه تاسو موږ سره کړې وه په هغه سیستم باندې موږ روان نو اخر ولې تاسو موږ سره ورځ په ورځ دا قیمتونه سیوا کوئ خو به هر حال موږ چې خپل روزګار ته وګورو او بیا د هغې هغه مالیت وګورو د هغې هغه استیمیټ وګورو نو باوجود د دغې چې موږ نه ګاګ په دې ریټونو خفه وي هم زموږ په دې کاروبار کې د ډېر غټ نقصان سره موږ مخامخ یو آلریډي په KPK کې زموږ دا بدقسمتي وه چې دلته خو د صنعتونو یو بحران دی صنعت نشته واحد روزګار په KPK کې همدغه د خښتو بټۍ دي چې په هغې کې لکه څنګه چې تاسو ویل په زرګونو او په لکونو خلک د دې سره وابسته دي یوازې نه چې موږ په دې کاروبار کې یوازې موږ کې نه ټیکهداران وابسته یو موږ سره وابسته دی په دې کې چې دا څومره لیبر په دې بټو کې تا وکتل دا او د دوی بچي د دوی اسرا الله ده او دا روزګار دی که دا چالو وي خو د دوی کټۍ باندې وي که دا بند شو د دوی کټۍ لاندې ده همدغه حالاتو باندې موږ خپله هم خپئ خو موږ د ډېر مجبور حالاتو نه د حکومت د ډېر ناقصو پالیسو نه چې هغه د وابډا د طرف نه وي هم موږ سره زور ظلم زیاتې کوي که هغه د کویلې د ماین اونر چې کوم دي د هغې د طرف نه هغه هم موږ ته ورځ په ورځ قیمتونه په بره خېجوي او ګورمنټ یو داسې پالیسي په خپل ذهن کې پاس کړي چې موږ د پلوشن د وجې دا بټۍ یو پوزیشن ته اړو چې هغې ته هغې زیګ زیګ نوم ورکړی دی هغه زیګ زیګ په دې پوزیشن کې په دې حالاتو کې یا په دې بحران کې موږ نه هغه بټۍ چلولی شو او نه په هغې باندې دا قسم خښته پخېږي لکه څنګه چې موږ دلته ګاګ له ورکوو منیر صاحب دا راته ووایه لکه په دغه بټو کې چې دا کم مزدور طبقه ده د کولي خبره خو پکې وشوه د بټۍ د بندېدو خبره پکې وشوه د دغه مزدور طبقه چې کومه ده په دغه اجلاس کې دا خبره ونه شوه چې آیا د دې خلکو به لکه څه کېږي په دې اجلاس کې دلشاد خانه د ډېر تشویش اظهار شو دا غم موږ سره هم و چې یاره دا لیبر به کوي څه خو ما چې لکه څنګه مخکې تا ته ویل چې موږ د ډېرې مجبورۍ نه دې حالت ته ورسېدو دغه غریبانان به دغه شکو غلاګانو او ډاکو ته خامخا جوړېږي د دې بله لار نشته ځکه چې موږ سره هم دومره مالي دغه نور نشته دی څنګه چې دوی سره موږ کوو هر لیبر ته چې زموږ د وس مطابق کم اډوانس پیشکیانې دي هغه موږ ورکړي دي بیا چې کم کار کوي ډیلي اجرت باندې د هغې اجرت هم دوی ته هفته په هفته میلاویږي نو دا یو اټومیټک خبره ده چې زموږ روزګار بند شي د دې اجرت به بند شي مجبوراً به دوی غلاګانې کوي ډاکې به کوي یا شوکې به کوي هر څه چې کوي نو موږ هم مجبوره یو دا مجبوري به خامخا دوی سره راځي په سړکونو به ناست وي چغې به وخي تاسو د خپل طرف نه څه ذهن کې یو میسج ته دی چې هغه تاسو ورکوئ د کیمرې په سترګه باندې
نو میسج خو زما دا دی چې په کار دا وه چې په ما چې لکه څنګه تاسو ته مخکې ویل چې په دې KPK کې واحد دا یو بټخش سند دی چې دوی لیبر څومره سپورټ کوي چې دوی له دې استوګن خپله ورکړې ده د بجلی بل د دوی نه اخلي ټیکهدار یې اپورټ کوي غم خادي وله ټیکهدار که پیسې وي او که پیسې نه وي مزدوري کړې وي او که مزدوري کړې نه وي خو چې د دوی څه غم خادي پېښه شي نو هغه ورسره ټیکهدار برداشت کوي میسج هم همدا و چې حکومت په کار دا ده چې دا واحد سند په دې ملک کې چې دومره خلک یې په روزګار کړي دي په کار ده چې دې طرف ته یو پام کړی وی یا زمونږ څه داسې مرسته کړې وی چې موږ ته څه حالت میلاو شوی وی نو دا خلک به نن بېروزګاره کېدل نه صحیح جی ډیره مننه تhank you مننه مینوالو دلته کې مونږه د بټو چې کمې کارخانې دي دغې له راغلي وو په دغې کې د کچه خښتو والا چې کم هنرمندان دي هغوی هم لګیا دي د ټکټر ډریوران چې کوم دي هغوی پکې هم لګیا دي ډمپرو د ټرالو د ډکولو والا هغوی پکې هم لګیا دي نکلیمار جلیمار چې کوم دي هغوی پکې هم لګیا دي په دغې کې په سوونو نه په زرګونو نه په لکونو کروړاو خلک چې کوم دي مزدورکاره په دغه بټو په دغه کارخانو کې لګیا دي خو دا یونین د بټو چې کوم جوړ دی مشران چې کوم رغون شوي وو نو د هغې هغه خبرې ما واورېدې هغوی د 15 نومبر چې کوم دی د بټو د بندولو خبر ورکړی دی چې مونږ به په 14 نومبر باندې د تنورونو نه چې کوم دی د بټو کوم تنورونه د هغې نه مونږ ته بخي اوچتو او دا به هړتالي خو دلته کې سوال دا پیدا کېږي چې ټیکهدار سره د کولې د ګرانۍ په وجې باندې چې کوم دی هغوی دا بټۍ بندوي او په دې کې دغه کمې په لکونو کروړاو مزدوران چې کوم لګې دي ورسره ماشومان بچي هم تاسو ته مونږ وښول چې هغوی لګې دي خو هغوی سره خو د خپلې د خښتې د ریټ غم شته په هغه اجلاس کې یو مشر دا خبره هم کړې وه چې کومه خښته تاسو سره پرته ده نو دا خښته به تاسو خرڅوئ او دا به د 11 زرو نه 1 روپۍ چې کوم دی نو کمه نه خرڅوئ نو هغوی سره لکه د خپلې خښتې غم خو شته دی د خپل روزګار غم خو ورسره شته دی چې یاره خو دغه لیبر چې کوم دی دا په دغه کې دا لیبر کم لګی دی د دوی په هکله چې کوم دی په دغه اجلاس او په دغه میټینګ کې خبره ونه شوه نو زه دوی له یادګیرنه ورکوم چې یا خو که تاسو دغه هړتال کوئ نو وکئ د هړتال که کال یې کوئ که 10 میاشتې کوئ خو لکه څنګه چې ابرار ناظم مونږ سره خبره وکړه چې یاره د دوی د راشن به څه بندوبست دي دغه کم لیبر چې کم دی د کچه خښتو استکاران دي د هغوی هغه خبرې تاسو هم واورېدي هغوی هم دا وایي چې یاره د مونږ خو دغه وسیله مونږ ته الله تعالی جوړه کړې ده نو چې دا دوی دا بټۍ بند کړي نو دا مونږ به څه کوو لکه خېټو پورې کاڼي وتړو یا چې کم دی په دغه بټو کې چې کم کسان لګې دي مزدورکاره خلک لګې دي د دوی د راشن غم چې کم دی نو نه شوه د دوی د دغه فیملی چې کومه ده د بټو کار ودرېږي اخر دوی به کوي څه او بیا په تیره په دغه بټو کې داسې مزدوران لګې دي چې په هغوی باندې په لکو روپۍ دي نو هغه ټیکهداران چې هغوی د هړتال خواهشمند دي د خپل روزګار غم ورسره دی نو دغه غریبه طبقه چې کومه لګې ده تاسو چې هر څومره هړتال کوئ بیا داسې کار وکئ چې دا کومه قرضداري تاسو سره لګې دي پیسو لاندې د تاسو لاندې ژوند تیروئ دوی ته دغه قرضې ماف کوئ که چېرې دغسې نه شئ کولی نو بیا دغه بټو والا د راشن بندوبست چې کوم دی دا ډېر اهم دی او بل ریکوست چې کوم دی زمونږ دا دی چې تاسو یو مسله د جرګې په طور باندې حل کېږي د کولې والي سره خبره وکړئ خو دا کم مزدورکاره په سوونو نه په زرګونو نه په لکونو کروړونو مزدوران چې په دغه بټۍ کې لګې دي خپلو بچو له سر تندیوئ نو په دوی باندې لږ رحم وکئ او د دوی سوچ وکئ او د دوی دپاره یو احساس په ځان کې پیدا کړئ چې د هړتال تاسو کینسل کړئ او د کولې والي چې کوم دي هغوی سره خپله خبره جوړه کړئ په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیمه اجازت ورکوئ په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو